سورة يوسف لسنة سفارة ترياليس نمبر آيات. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. مخکې آیتونو کې حضرت یوسف علیه السلام سره 2 قیدیان دا جیل کې د بادشاه والا خدمتګارانو د هغو 2 خوب لیدلی او یوسف علیه السلام هغو ته خوب تعبیر وښیل. هغه کې یو رهاش رها کېدو وخت کې یوسف علیه السلام ورته دا ویلو چې بادشاه په مخ کې ما والا ذکر وکړه چې داسې یو بېګناه هغه په جیل کې پروت دی. خو دې سړي څخه خبره دا پوه شوه. ډېره موده فلبث فی السجن 7 سنین، ډېر عمر دا حضرت یوسف علیه السلام دا جیل کې مزید تیر کړو، ځنو 7 کوره لیکلي. بهرحال اوس الله رب العزت یوسف علیه السلام والا رهایي والا هغه لیار دا کولوي. ذریعه ورته د بادشاه والا خوب وګرځېدو. بادشاه خوب ولید. خوب کې 7 غواګانې هغه ډېرې څربې او 7 غواګانې هغه ډېرې کمزورې، خو د کمزورې غواګانې لګیا دي هغه کومې څربې غوانې دي هغه خوري، ټولې وخوړې. او همدارنګې خوب بله حصه دا وه څه فصل یې ولید خوب کې څه ځنې 7 ویږي هغه تک شنه دي، ښایسته تر و تازه، او نور 7 ویږي هغه وچ دي. داسې خوب یې ولید. نو ډېر پریشانه و. خپل کوم دربانیان و هغو نه یې تپوس وکړ چې داسې خوب مې لیدلی دی، خوب تعبیر راته وکړو. نو هغو په دې خوب باندې پوه نه شو او دی ورته ویلو چې دا خو داسې خوب دی لکه سړی والا خیالاتو کې یو خبرې روشي بس هغه بیا سړی خوب کې هم کسي. نو تا به هم چې ته هغه چکر ته به لاړ وې چې ته غواګانې مګانې داسې فصلونه وغیره به لیدلي وي، نو خوب کې به هم هغه شو ولیدو. بهرحال دوی په تعبیر باندې پوه نه شو. اچانک دی کس د کوم څه رهاشی و دا هم دې ځای کې موجود و. نو ډېر وخت بعد یوسف علیه السلام هغه یې راپه زړه شو چې داسې یو سړی دی چې موږ ته خوب والا تعبیر بیان کړی او ډېر نیک صالح دی. نو هغه بادشاه ته عرض وکړ چې که ما ته اجازت وي نو زه به تاسو ته د خوب والا تعبیر دا معلوم کړم، خو ما ته به دا اجازت راکوو چې زه جیل ته لاړ شم او جیل کې یو کس دی هغه سره میلاو شم. بهرحال دا جیل ته لاړ. بیا یوسف علیه السلام سره هغه مخکې خوب والا تعبیر به یوسف علیه السلام ورته هغه بیان کړي. وقال الملک او ویلو بادشاه انی ارا بشکه زه ګورم په خوب کې څه شی ګورم 7 بقرات 7 غواګانې سمان ډېرې څربې یاکلهن چې وخوړو دې غواګانو لره د څربو غواګانو لره 7 عجاف نورو 7 غواګانو هغه خو څنګه غواګانې بلکل کمزوري هغه لګیا دي او د څربې غواګانې دا خوري. یو دا خوب دی. بل ورسره و7 سنبلات او دا م ولیدو 7 سنبلات 7 سنبلات ویږي خضر تک شنه ښایسته و اخره او نور 7 یابسات وچ ککړ دي او د وچ را جمع شي د شنو نه هغه شنه ځان سره ختم کړي. یا ایها الملأ ای دربانیانو
افتونی تاسو تعبیر را کوم ته فی رؤیایا په باره د دې ما خوب کې ان کنتم لرؤیا کچېرې و تاسو دی خوب د پاره تعبرونه تعبیر کوونکي یعنی که تعبیر کوو نو د مو ته دې خوب له تعبیر وکړو نو قالو ویلو دي خلکو ورته اضغاث احلام دا خو خیالي خوب دی هسې تصورات دي وما نحن او نیومو بتأویل الاحلام دغه شی خیالي خوبونه باندې بعالمینه خبرداری این داسې خوبونه له تعبیر دمو نشون کوي وقال الذي او ویلو هغه سړي نجات هغه رها شوی منهما هغه دواړو کسانو نه مخکې ایتونو چې هغه وله ذکر و اساقي چې کوم هغه اوبه شراب غیره شراب بادشاه ته ورکولو هغه رهاش هغه ته د خبر رایاده شوه یوسف علیه السلام وذکره او رایاده شوه دی کس ته بعد امت ډېرې مودې پس څه مودې پس دا خبره دې ته رایاده شوه بادشاه مجلس کې او دی ویلو انا انبئکم زه درکم تاسو ته خبر بتأویله په تعبیر د دې خوب فارسلونی نو ما واستو یعنی ما ته اجازت راکړو چې زه یوسف علیه السلام سره ملاو شم نو دې موقع باندې د سړي هغه یوسف علیه السلام ټول کمالات فضایل هغه ورته بیان کړو چې جیل کې به داسې خلکو سره خیرخواهي کوله بیمار تپوس پې کول او خلکو ته به تسلي ورکوله په ټوله شپه به تهجد منځونه کولو نفلونه به کولو بزرګ و او داسې په تعبیر باندې هم پوهېدو نو ما ته اجازت راکړو نو بادشاه ورته اجازت ورک هغه جیل ته راغلو اوس یوسف علیه السلام سره خبرې کوي یوسفو یا یوسفو ای یوسف علیه السلام ایها الصدیقو ای ډېر رښتونکیه افتنا ته مو ته تعبیر راکړه د دې خوب خوب کې څه دي فی 7 بقرات په بارې د 7 غواګانو سمان چې هغه ډېرې چربي دي یاکلهن چې خوري دي څربو غواګانو لره 7 عجاف 7 کمزوري غواګانې دي تعبیر راکړه او بل دا و7 سنبلات او ویګیو باندې کې خضر چې هغه تک شنه دي و اخر یابسات او نور هغه وچ دي دي ولا تعبیر متراکه چې دپاره لعلی ارجع شاید چې زه واپس شم الی الناس دی خلکو ته لعلهم کیدای شي چې دا خلک یعلمونه د پوه شي په دې خوب تعبیر باندې یا پوه شي تعالی په کمالاتو باندې نو تا ته به د خلاصي ولا لیار جوړه شي چې داسې کمالاتو باندې بادشاه خبر شي چې داسې تکړه سړی چې داسې خوب ولا تعبیر کوي نو اوس یوسف علیه السلام هغه خوب ولا تعبیر کوي خوب تعبیر څه دی دا خوب کې چې بادشاه کومې 7 چربې غوانې لیدلې دي او ورسره شنه ویږې لیدلې فصل دینه مراد دا دی چې 7 کاله به تاسو ښه آباد تېروو فصلونه وغیره به مو ښه کېږي بیا ورپسې دا کوم غواګانې چې تاسو لیدلې چې هغه ډېرې کمزورې وي لا غیرې وي او ورسره هغه وچ ویږي نو دینه مراد دا دی چې 7 کاله به تاسو باندې قحط وي فصلونه وغیره به نه وي ابدي به نه وي قحط کوي او چې دا کمزوري غواګانو دغه چربې غواګانې خوړې د خوړلو څه مقصد د خوړلو دا مقصد دی چې کوم قحط والا کالونه وي هغو کالو کې به چې کوم تاسو مخکې 7 کالونو کې کوم هغه فصل وغیره جمع کړو هغه ټول به د انسانان او ځناور وغیره دا وخوري او دوره شی وبچت شي چې کوم تاسو هغه کروندې دپاره تخم وغیره هغه به ته بچت شي نور به هر څه ختم شي دا یې ورسره بیان کړو او ورسره یوه زیاتي خبره یوسف علیه السلام بیان کړه چې بیا د 7 کالو بعد چې دا قحط تیر شي بیا به داسې کال راشي چې ډېر بارانونه به وي او ابدي به وي او بیا به تاسو دغه فصلونه ښه وشي او تاسو به انګور وغیره هغه نه رس وغیره د نچوړو هغه به راوباسو دی ویلو او یوه ورته طریقه وښیله چې تاسو به تدبیر به څه کوو تدبیر به دا وکړو چې کله تاسو دغه فصل د ابدي کلونو کې پیله 7 کالو کې دا فصل چې کله تاسو ورېبو نو بیا چې کوم خواړی شو هغه خو
هغه غبال وغیره هغه ټیم سهار څنګه کې دی اوس خو ترې شلي وي هغه غنم ویږي نه وباسو اوس کوم نشو خوړی هغه ما وباسو بس هغه د ویږو کې ښیي ځکه به زه تجربې خبره دی چې هغه ویږو کې بیا وخت ډېر تیر شي نو چې ویږو نه بور شي بیا به چمجی وغیره وخوري نو چې ویږو کې وي که ډېر وخت مو تیر شي بیا به خرابېږي نه دی ورته تدبیر وښیه قال ویل یوسف علیه السلام تزرعون تاسو به کرونده کو 7 سنین دأبا اوه کالې خود هغه کروندې به کوو ابدي به وي فما حصدتم پس هغه څه چې تاسو هغه ورېبو لوی کو فزروه نو پرېږدو بیا هغه لو کړی شوی فصل فی سنبله په هغه ویږو کې ویږو نه مه وباسو خو الا قلیلا مما مگر لږ د هغو نه تأکلونه چې کوم تاسو خورو خپل خوراک دپاره کوم فصل وغیره دی هغه که ویږو نه وباسو خیر دی خو ټول مه وباسو دا به څه خراب شي هغه قحط کلونو کې به دا په کار وشي ثم یأتي بیا به راشي من بعد ذلک پس د دې اوه کالو قحط نه 7 داسې کال شداد څه نه دی ابدي کلونه من بعد ذلك دی او آباد کلون نفس بروشی 7 داسې اوه کلونه شدادون چې ډېر سخت کوي یعنی قحط سالی به وي یأکلنا چې وبخوري دا اوه کلونه ما هغه فصل هغه غله قدمتم چې هغه تاسو ذخیره کړي لهن د اوه کالو دپاره کلونه خو خوراک نه کوي مراد نه دا دی چې د انسانان وغیره دا به د اوه کالو کې هغه مخکې ابدي کال ولا کوم فصلونه وغیره دي غله هغه به ټوله وخوري خو الا قلیلا مگر لږ مما د هغه غلې نه تحسنونه چې کوم تاسو هغه کارو هغه دپاره به لږ تخم هغه درڅه پاتې شي نور به د هر څه ختم شي ثم یأتي من بعد ذلك بیا به راشي من بعد ذلك پس د دې قحط سالي اوه کلونو نه عام داسې کال فیه چې وي به دې کال کې یغاث الناسو چې وریږي په خلکو باندې بارانونه یعنی ابدي به شي بیا نو دا خوب کې نه و دا خبره دا یوسف علیه السلام ورته یو قسم ته زیری غوندې ورکړ یو خو دا و چې اوه کاله کوم دي خوب کې هغه اوه کاله لیدلي وي تعبیر کې نو اوه کاله به قحط سالي وي بس بیا عام عادت کې قحط سالي د بعد بیا ابادي راشي نو ځکه یوسف علیه السلام ته ویلي چې بعد کې به یو کال بیا اباد وي یا ځنو دا ویلي چې یوسف علیه السلام ته پیغمبرو وحي ذریعې سره الله دا وښیلو څه بعد کې به بیا یو کال هغه بیا اباد رسي وفیه یعصرونه او په دې کال کې به یعصرونه د خلک دا به هغه انګور وغیره هغه به نشوړی هغه نه به رس شراب وغیره دا وبوسي مراد دا دی چې بیا به یو کال در باندې اباد راشي.